پاکستان آسټرالیا سره هم ټرای نیشن سیریز کنفرم کړی دی. پاکستان راتلونکي ټایم کې به دوه ټرای نیشن سیریز وي چې یو سیریز خو الریډي تاسو سره ما په یو ویلا کې شریک کړی هم چې یو سیریز خو به د پاکستان افغانستان او د یو ای ای ترمنځ وي چې دا سیریز به د ایشیا کپ نه مخکې کیږي په اگست میاشت کې به کیږي. ایشیا کپ چې کوم دی په ستمبر میاشت کې دی. د نه علاوه پاکستان آسټرالیا سره هم یو ټرای نیشن سیریز دغه کړی سکیجول کوي به خبرې اترې په روان دي. 90% خبره ډن شوې ده چې پکې بنگلاديش لوب سریلانکا لوب پکې هم وي. مطلب پدې کې به درې لوبډلې وي. دا کوم سیریز چې د پاکستان او د استرالیا دی پدې کې به د بنگلاديش لوبډله هم وي. د سریلانکا نه پاکستان بنگلاديش او استرالیا د دې درې وړو ملکونو ټرای نیشن سیریز دی چې دا به د T20 ورلد کپ نه مخکې وي. پاکستان دوه ټرای نیشن سیریز سکیجول کړي دي چې یو د ایشیا کپ نه مخکې دی هغه افغانستان او یو ای ای سره دی او بل د T20 ورلد کپ نه مخکې چې هغه د استرالیا او د بنگلاديش سره د پاکستان ټرای نیشن سیریز دی په د T20 ورلد کپ نه مخکې. او دا کوم چې پاکستان او افغانستان او د یو ای ای ټرای نیشن سیریز دی دا به د ایشیا کپ نه مخکې وي. څنګه چې تاسو لموي د ایشیا کپ چې کوم سکیجول دی ابا هم ډیر زر تر زره انډیا کرکټ بورډ اناونس کوي ځکه انډیا کرکټ بورډ محسن نقوی ته ویلي چې موږ له اصول وزرا کا چې موږ ګورنمنت سره هم دا خبره ډیسکس کو ځکه په دې ایشیا کپ هوسټینګ د دې ایشیا کپ را روان چې کوم 2025 ایشیا کپ دی د دې هوسټینګ انډیا سره دی او انډیا او پاکستان د یو بل ملکونو ته ځینه نو دا انډیا بوس د دې پلان کوي چونکه وینیوز چې کوم دی الریډي فائنل شوی دی دا ایشیا کپ چې کوم دی په دوبۍ کې دی. نو خیر په دې ویډیو کې هم په ایشیا کپ خبره نه کوو خو لږ ډېر انفارمیشن در کوم اینه پس په دې سیریزونو باندې ډیټیل سره خبره کوو. خو پاکستان ګوره انډیا ته ځینه هوسټینګ انډیا سره دی نو ایشیا کپ چې کوم دی هغه سکیجول شوی دی په دوبۍ او ابوظبي کې او د نه علاوه شارجه ګراوند چې کوم دی هغه هم یو ایکسترا ګراوند کې خو د کچاري بیک اپ د پاره یو ګراوند پکار وي نو هغه شارجه هم سلیکټ کړی د شارجه هم یو دریم ګراوند به یا سره دوه ګراوندونو باندې میچز کیږي ابوظبي کرکټ سټیډیم او دوبۍ کرکټ سټیډیم انټرنیشنل چې کوم ګراوند دی په هغه باندې به د ایشیا کپ میچز کیږي. جی خیر ایشیا کپ خو دا اپډیټ شو خو د ایشیا کپ نه مخکې پاکستان یو سټیپ دا اوچت کو چې موږ به افغانستان او یو ای ای سره یو ټرای نیشن سیریز کو چونکه دا صرف د پاکستان او د افغانستان یو سیریز چې پکې بعد کې د یو ای ای هم په دې وجه شامل کا چې ایشیا کپ په یو ای ای کې دی نو موږ له فائدہ دا وشي چې موږ په ایشیا د ایشیا کپ د لپاره تیاری په دوبۍ کې وکړو. د دوبۍ په کنډیشن باندې بلوبو کو نو زموږ له په یو قسم له تیاری وشي. نو ایشیا کپ نه مخکې د پاکستان افغانستان او یو ای ای ټرای نیشن سیریز دی او بیا په اگست میاشت کې دا په اتمه میاشت کې د افغانستان د پاکستان او د یو ای ای سیریز دی په نهمه میاشت کې بیا ایشیا کپ ته او بیا تقریبا په 2026 فروری جنوري کې به T20 ورلد کپ شروع کیږي. نو هغه نه مخکې دسمبر یا نومبر کې به پاکستان استرالیا او بنگلاديش ټرای نیشن سیریز په دې وجه باندې کوي چې د T20 ورلد کپ چې کوم دی د دې هوسټینګ انډیا سره دی نو د دې هوسټینګ انډیا سره دی نو انډیا او سریلانکا به دا هوسټ کوي ځکه انډیا ته پاکستان ټیم زینا د پاکستان ټول میچز په سریلانکا کې وي. نو دا د پاکستان د دوه ټرای نیشن سیریز حواله سره اپډیټ شو. د ویډیو کترو ډیره زیاته مننه. والسلام.